دا شاه اسماعیل شهید زه د هغه واقعات بیانوم 2 غنټې بیان یې وکړو یو بوډا بابا راغی په منډه منډه باندې چې څنګه هغه را ورسېدو جلسه ختمه شوه مولانا صاحب تقریر شو ختم شو بابا راغی ډډې وواهله ونې ته افسوس کوي خولې ځان نه غورځوي افسوس افسوس کوي شاه اسماعیل شهید ورته وی بابا جی راغلی یو طرف ته ناست دی او د ځان نه خولې غورځې او جاړي افسوس کې صدر نه ورک دي ورته وی شاه صاحب رانه څه نه دي هلته مې اعلان اورېدلی او چې شاه اسماعیل شهید به بیان کوي ما د ګړۍ په سات باندې یا دومره اندازې پورې چې دومره جری پټه اوبه کېږي ما دومره مزل کړی کله پیدا او کله چا سره په اس باندې خو چې کله رالم ستا بیان خلاص شو نو زه په دې ډېر خفه یم شاه اسماعیل شهید ورته وی ای بابا چې دې ونې ته کښېنه ته ډډه ووخستړی او 2 غنټې بیان مې چې کوم 1 لاک کسانو ته کړی اوس به تا ته یکي تنها کومه اوس به تا ته یوازې کوم نه 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 شاه صاحب تکلیف دی نه 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 بابا جی زما مقصد په لکونو خلقو اورېدو نه دی زما مقصد د خدای رضا حاصلول دي او کیدی شي دا رضا ستا په بیان کې ماته الله راکړي بیان به اخلاص کو جی روټۍ تیار ده کنه کورانه او بازارې چرګ تیار دی نه جی ما سره سشته دی زئی الله هم خوشاله کا ناصب الله غیر چې ته وبوي ټوټه به کوله وکړه د وربش روټۍ به راواغستا دا غي ځنه به ګډ کولو او هغه د وربش روټۍ خوړله زما تقریر رند لکونو دی که 1 لاک روپۍ در سره تقریر درته کوم غني والله چې په یو خبره می جنت الفردوس تر سي خپل کار کوم گاډه براولي ما دا چاول مولوی سستا پیسوم راي مال د سشي زه ډاکټر نه ولی چې ته بیان باندې ستا پیس نه ما ویل نه سره حیران شو چې زمانه شاګرد فارغ شي هغه نه د سې اونی مهاډامي جوړيږي چې زه په دې سيات نخرو باندې نارونو زویم تصوف دا اجازه چاته نه ورکړي تبا زما بیان اوري او تبا دی اجي صاحب ته چې مولانا صاحب را روان دي 2000 روپۍ تراکا یو خدای د جمعات امامانم غټ حرامین دي ګوري دیم د قوم نه راغونډي وي عبدالمتین ګوري هغه پټ 1 لاک روپۍ غواړي 10000 غواړي ما ته چاول مولوی صاحب وي تاسو ما خو استاد ویلو چې پورا ورکه هغه له پورا به درکړي کې بیانې درکړي ما ول څه شي وې زمون استاد ول چې ما ولا پیسې ورکولې نه غسل خو به مې ډریور ته ورکې پټي بیا غو زګو ته ورکم ما ول ها وې او مال ډریور ته مال ډریور پیسې تعالی چا درکړي ول نه ما بل خدای پاک جلسه کوله ورغله چې ورلم پدې وجه مې نه و چې دې مولانا جامع وباسم ما مولانا جامع وروا غستری مالیات ساتي که زما پونم در نه چا پیسې اغستی که ډریور لم ورکړي هغه به جب کې اچولي که زما خادم لم ورکړي جب کې به اچولي وجدادا چې زما پیغمبر په صفا خلق را جمع کړل نو چا پیره خلق ناس سورته وي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلقا اوئی چی خدای واحد لا شریک دے زما پیغمبر تا ابی لہب کاڑی ورغرزول زما پیغمبر باندی چگی جوڑی شوی دا نبی علیہ السلام تقریری ورانی جار نبی علیہ السلام مبارک روان شو جبرائیل امین رازی اے دا اللہ محبوبا سغواری پا دی قوم باندی زما محبوب پیغمبر فرمائی زد دوی دا پارا ہدایت غوارما زد دوی دا پارا سغوارما ہدایت غوارما کنا غول جو پیسی رکھ دا تقریر سعید ابن مسیب کرے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ
بنو قریظه طرف تلار مدینه منوره آغلتے و قوم لگے سوگوی سود ورکول تاوان دے سوگوی سود ورکول اختیاری کار دے کہ ورکے و کنے ورکے سعید بن مسیب بس یو مخلص طالب راغ ورطوی ادا ابا حریر آسوما تاثر اغا امانت دے چکم ابا حریرت جناب رسول اللہ ورکڑے ہو اللہ خلق فتنہ کی واقعی دی سعید ابن مسیب لاړو اے زمونږ د مدرسې ملمنو اے زما بیان اوریدونکو زما میندو زما خویندو چې چا درته ویل نیټ باندې دوکه کېږئ ما موبایل باندې دوکه کېږئ ما یاد ساته ټماټر چې اخلي اړې را اړې زما دین مو بدناموه ته چې چاته 10 روپۍ لېږې خدای ته وګوره استخاره وکړه چې یا الله دا سړی مستحق دی او کنا دین مو بدنام یاره مولیانو دا څوک مولا دا سره مولایي زه خو ورته والله بالله که مولا ویم چې 2000 دستربندۍ کړي زه په داسې یو زمیندار ټیپ نه د هغې د خپو نه لوګیا کوم چې هغه غریب پوندې کوي دومره دومره کرښې جوړي هغه زمیندار چې مونځ ما سره کوي جامو کې دومره خولي وي دومره شلیدلې جامې وي زه په هغه شیخ الحدیث نه ورکوم کم شیخ الحدیث چې د قرآن او د حدیث خیال نه ساتي ماله دغه بوډا زمیندار خوښ دی ماله بوډا دغه ټانګول والا ماما خوښ دی ماله بېکاره دا غریب چې ریړه چلی دا ما ته بهتر دی دینا زما دین خو نه بدناموي زما قرآن خو نه بدناموي عزیزانو یاد ساتئ د الله جل جلاله گرفت ګورې ډېر زورور دی نن اسرائیل لگے دی پا ایران باندے حملہ اکڑا داغین سورہ زوران دی انڈیا حملہ اکڑا تاسو اولی دل زننم دا مسلمانانو حکمرانانو تے درخواست کو چھے اے دا مسلمانانو حکمرانانو دا گورے آغا سمسار دا پشکرائی لان دی گورے پرتا دا او چی سری را اویستلو او تاسې د مرۍ نه وننیولې زما دا ګیره به بیا په زنه نه دا به بل ځای ولاړئ ای د عربو جرنیلانو ای د عجمو جرنیلانو دا هغه سپګنه او خیرن ملګری دی چې کله کې سخته راشي بیا تاسې نه مشورې اخلي بیا تاسې نه خبرې وباسي چې تا بدګمانه کي زما د ایران سره مذهبي اختلاف په خپل ځای دی لیکن د اسرائیلو پنجو ته نه ورکوم دا زما عقیده ده هغوی سره زمونږ فرعي اختلاف یا اصولي اختلاف په خپل ځای دی هغه زه او د شیعه مولا پوه شه زما او د هغې لیکن د دې وینه اسرائیلو ته مباح الدم نه ګرځوم چې هغه دې راځي او په هغه دې حملې کوي نن ایران دے سبا د دې ځای نمبر دی نن ایران دے سبا د سعودي نمبر دی نن ایران دے سبا د قطر نمبر دی نن ایران دے سبا د افغانستان نمبر دی افغانستان والا دم دا نه وای چې بس اسم نشتا نه 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 عمر رضی الله عنه خبره مې درته وکړه اوس درته خلاصوم عمر رضی الله عنه اکسه د لاس ونیولو عبداللہ ابن عمر توی چی دا بودا عبداللہ ابن عمر توی بابا جانا سوکم وی عثمانی زنورین تو آیا دا دشوران اوباسا آغا دروم نراغلے ملمد عمر فاروق نبتا پوس گئی داغی سہن بمعلومی داغی سر بمشورہ کی اغی سر بصحبت کی ټول سوالونه لاړل ورته ویا عمر فاروق زه یو مېلمه راغلی یو تپوس کوم نور خبرې به وروسته وایه څه خبره خبره دا ده چې دا یو در باندې یا څادر نیولی و در باندې د قجوري څانګه نیولې وه نو دا خو تا ته نور تا نه منع کولو ته مشر ایمان ستا عزت یې کولو ستا ادب یې کولو ورته مخراړ
زپ دنیا کی د منځ زپ دنیا کی د زکات زپ دنیا کی د جهاد زپ دنیا کی د حج زپ دنیا کی د عمره عوض نغواړم دا خود دنیا حکمرانان غواړي زه د هغې ورځې د نور نه یریږم چې الله رب العالمین به وایي لمن الملک اليوم نن چا لره باچایي ده بیا به الله اواز کوي لله الواحد القهار زه یریږم د هغه ذات نه ما ته به وایي ای عمره پتا باندې یو چا لږ ټیم د پاره څانګه نیولې وه تا سره د دې نور سوچ نو تا سره د دې ګرمۍ سوچ نو د دنیا د عبادتونو بدله درته ملو ده زه دنیا کې د عبادت بدله نه غواړم وی ښه وی او و نور سوالونه په بلا ولګوه زر زر کلمه د ایمان راته وایه ایمان یې راوړه زما مقصد دا دی اولا چې تا کې مونځ تکبر ختم نه کی اولا تا کې مونځ غیبت ماده ختم نه کی اولا تا کې مونځ او روجا ستا نفس کنټرول نه کی نو به اسې ځان زیرول دي ځان په چړو وهل دي ځان قتلول دي الله جل جلاله دي ستاسو او زمونږ د ټولو دا ما چې څه وویل دا د الله زمونږ په عملي نقشه کې پیش کی او هغه درخواست مې دا